अस्सलाम वालेकुम कतुको दा वخت کوټه ابوها کې موجود یم دلته چې د کرونا وایرس مریضانو شمیره چې دا هغه سیوا شوې ده موږ دلته راغلي د دې علاقې وزټ کو د وخت را سره ډي ام اس چې کوم د بریکوټ هسپتال افتخار صاحب سره موجود دي سره خبرې کو ډیر من د وخت را کولو ډاکټر صاحب څه صورتحال دی په دې سیمه کې د مریضانو تعداد چې هغه څونه دي او څه طریقه کار وسره بسم الله الرحمن الرحیم سلور ورځې مخکې موږ ته دلته یو دوه پازیټیو کیس رپورټ شول کوم چې پېښور کې اوس ایډمټ دي نو بیا د هغې موږ ټریسینګ شروع کړو او په تقریبا موږ 21 سامپل واغست 14 سامپل واغستل په وړاندې ورځ باندې په هغې کې زموږ سره 11 پازیټیو رالل نو چونکې داسې راشي نو بیا موږ په دې کې کنټیکټ هیسټري او د هغو چې کوم ځای ته هم لکه تله راتله کړي وي هغه کیسز ګورو نو بیا پسې په دویمه ورځ موږ 21 سامپل واغستل په هغې کې 7 پازیټیو رالل اوس دا زموږ تھرډ راوند دی دې ته ټیر 3 وایي په دې کې موږ نور بقایا چې کم فیملی ممبرز پاتې دي یا د دې نور کنټیکټ هیسټري دی هغه به ټریس کوو نن به مزید سامپل اخلو موږ به ګورو چې څومره دي څه غنئ دلته انتظامی دا محلات چې دا وسیله شوې ده تاسو د انتظامی سره خبرې شوې دي څه غنئ چې دې سره نور چې کوم خوشا سیمې دي یا چې کوم خطرې والا سیمې دي یا شکمن دي پاغي باندې هم کوارنټاین کې دي شي بالکل زمونږ د حلقې ام پی ایس صاحب چې دی ډاکټر امجد صاحب هغه خپل نگرانی کې زمونږ تحصیل انتظامیه چې د اے سی صاحب دی دا ټول په یو رابطه کې دي زمونږ ایم ایس ډاکټر فخر عالم دغه کېږي او وخت په وخت موږ د یو بل سره په رابطو کې ټول دغه چې دی ډیټا هم شیر کېږي د حالاتو نوم ځان خبرو دا محلي د دې سره رشته دار چې دي نو په پیرانو کلي کې هم دي دا مشین چم محله وته د دې پیرانو کلي کې هم څه کنټیکټ شوي دي نو دا دوه محلي موږ سیل کړي دي په کور کې کوارنټاین دي او کم مریضان به اوس موږ نن ګورو که چاته علامات یا سمټم ډیولپ شو نو هغه به بیا موږ زموږ سره چې ټرشري کیر هسپتال سیدو ګروپ دی نو هغې ته به بیا ایچ ډي یو یا ایسولیشن ته به دغه کېږي